زالب خان شیرپو د کرین پناه پاتمه پروره د پیګه 15 منا ستاسو په خدمت کې ولاړم. زما مرام صحت تعلیم او په خصوصي توګه کروندګرو ته سہولتونه ورکول دي. 400 ضلع په ذری لحاظ سره زرخیز ځمکه ده چې د هر قسمه فصل پیدا کول توان لري او د 400 په معیشت کې د کروندګرو مهم رول دی. خدا رول هغه وخت متاثر شي کله چې کروندګرو ته د وبهر نظام خراب وي، ویړیا تخمونه او داروګان ورته نه ورکول کیږي، نو د دوی فصلونه د یو جرب فصل کم پیداوار ورکوي چې نه خو پرې د زمیندارو معاش چلیږي او نه حکومت ته څه ګټه وي. د زمیندارو مسلې حل کول، هغوی ته مفت تخمونه او داروګان ورکول، د ځمکې د 1 ایکړ فصل د پیداوار صلاحیت زیاتولو لپاره نوې منصوبې راوړل. د علب خان شیرپو مرام دی بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې مستحق زنانو ته خپل حق ورکول، د عشر زکات نظام ښه کول او چارواکي د ولس تابع کول. دا زما مرام دی. نو کرین نه یاد ساتئ او پاتمه پروره د خپل روښانه مستقبل لپاره پرې ووټ ولګوئ. ستاسو ورور علب خان شیرپو د PK 15 منا ستاسو د صوبایي سملې لپاره امیدوار دی. تحریک لبیک پاکستان د 400 د ولس ترجمانه پارټي ده او مقصد یې په ملک اسلامي نظام نافذ کول دي. د تحریک لبیک انتخابي نه کرین ده. تحریک لبیک پاکستان شل نکات انتخابي منشور اعلان کړی دی. منشور د دستور پاکستان لمحه ټول قوانین او نظام د قانون محمدیه په چوکاټ کې راوستل دي. په ملک او د عمل نه بهر د بیرونی ایجنټانو خاتمه کول دي. تحریک لبیک په پاکستان د اسلام د بنیادی اصول ترمنځ جوړول غواړي. ولس ته ټول عیني حقوق ورکول، د زکات عشر او جزایی نظام بحالول، امر بالمعروف لپاره ځان له وزارت جوړول چې د اسلام د بنیادی اصولو ترویح پر کیږي. په مدرسو کې د دینی تعلیم سره اخلاقی تعلیم او تربیت نظم قائمول او د مخلوط تعلیم خاتمه کول دي او د هلکانو جنکو لپاره به بېلابېلې تعلیمي ادارې جوړول وي. د صنعت او تجارت لپاره به ټول تربیت کول وی. د سود خاتمه، د فوجي او سیول حکامو لپاره به عصري او دینی تعلیمي نظام جوړول او د چارواکو لپاره د ساده جون جوړول لپاره به خص کیږي. د علاج سہولتونه به د کور په دونکاچه ورکول کیږي. د احتساب نظام به د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دور په طرز جوړیږي. میډیا به د دین په دایره کې د نن ملکی او بین الاقوامي مسائل د حل کولو کوشش کوي او ولس به د دې پابند ساتي چې د هغوی یو شاندار فکری تربیت وشي. قوام ولس غواړي چې دغه نظام د قائم شي، نو د دې ټول نظام قائمولو لپاره به پاتمه پروره د کرین پناه ټاپه لګول وي. دغه رنګ بغیر د حکومت تحریک لبیک په 400 کې په لکونو سیلاب ځپلو ته خوراکي توکي، کپړې او پیزارونه ورکړي او همدغه لړۍ به دوامدار ساتي. یو نه یاد ساتئ او په کرین نه خپل ووټ لګوئ. ستاسو خادم علب خان شیرپو د PK 15 منا ستاسو امیدوار د کرین باندې ټاپو لګوي. تحریک زالب خان شیرپو د کرین پناه پاتمه پروره د PK 15 منا ستاسو په خدمت کې ولاړم. زما مرام صحت تعلیم او په خصوصي توګه کروندګرو ته سہولتونه ورکول دي. 400 ضلع په ذری لحاظ سره زرخیز ځمکه ده چې د هر قسمه فصل پیدا کول توان لري او د 400 په معیشت کې د کروندګرو مهم رول دی. خدا رول هغه وخت متاثر شي کله چې کروندګرو ته د وبهر نظام خراب وي، ویړیا تخمونه او داروګان ورته نه ورکول کیږي، نو د دوی فصلونه د یو جرب فصل کم پیداوار ورکوي چې نه خو پرې د زمیندارو معاش چلیږي او نه حکومت ته څه ګټه وي. د زمیندارو مسلې حل کول، هغوی ته مفت تخمونه او داروګان ورکول، د ځمکې د 1 ایکړ فصل د پیداوار صلاحیت زیاتولو لپاره نوې منصوبې راوړل. د علب خان شیرپو مرام دی بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې مستحق زنانو ته خپل حق ورکول، د عشر زکات نظام ښه کول او چارواکي د ولس تابع کول. دا زما مرام دی. نو کرین نه یاد ساتئ او پاتمه پروره د خپل روښانه مستقبل لپاره پرې ووټ ولګوئ. ستاسو ورور علب خان شیرپو د PK 15 منا ستاسو د صوبایي سملې لپاره امیدوار دی.
تحریک لبیک پاکستان د 400 د ولس ترجمانه پارټي ده او مقصد یې په ملک اسلامي نظام نافذ کول دي. د تحریک لبیک انتخابي نه کرنده تحریک لبیک پاکستان شل نکات انتخابي منشور اعلان کړی دی. منشور د دستور پاکستان لمه ټول قوانین او نظام د قانون محمدیه په چوکاټ کې راوستل دي. په ملک او د ملک نه بهر د بیرونی ایجنټانو خاتمه کول دي. تحریک لبیک په پاکستان د اسلام د بنیادی اصول ترمنځ جوړول غواړي. ولس ته ټول عیني حقوق ورکول، د زکات عشر او جزایی نظام بحالول، امر بالمعروف لپاره ځان له وزارت جوړول چې د اسلام د بنیادی اصولو ترویج پرکېږي. په مدرسو کې د دینی تعلیم سره اخلاقی تعلیم او تربیت نظم قائمول او د مخلوط تعلیم خاتمه کول دي او د هلکانو جنکو لپاره به بېلابېلې تعلیمي ادارې جوړول وي. د صنعت او تجارت لپاره به ټول قام تربیت کول وي. د سود خاتمه، د فوجي او سیول حکام لپاره به عصري او دینی تعلیمي نظام جوړول او د چارواکو لپاره د ساده جون جوړول لپاره به خص کیږي. د علاج سہولتونه به د کور په دونکاچه ورکول کیږي. د احتساب نظام به د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دور په طرز جوړیږي. میډیا به د دین په دایره کې د نن ملکی او بین الاقوامي مسائل د حل کولو کوشش کوي او ولس به د دې پابند ساتي چې د هغوی یو شاندار فکری تربیت وشي. قوم ولس غواړي چې دغه نظام د قائم شي، نو د دې ټول نظام قائمولو لپاره به فاطمه پروره د کرن پناه ټاپه لګول وي. دغه رنګ بغیر د حکومت تحریک لبیک په 400 کې په لکونو سیلاب ځپلو ته خوراکي توکي، کپړې او پیزارونه ورکړي او همدغه لړۍ به دوامدار ساتي. یو نه یا ساتي او پکې نه خپل ووټ لګوي. ستاسو خادم علف خان شیرپو د پی کې 15 ستاسو امیدوار د کرن باندې ټاپو لګوي. تحریک زالب خان شیرپو د کرن پناه فاطمه پروره د پی کې 15 ستاسو په خدمت کې ولاړم. زما مرام صحت، تعلیم او په خصوصي توګه کروندګرو ته سہولتونه ورکول دي. 400 ضلع په زری لحاظ سره زرخیز ځمکه ده چې د هر قسمه فصل پیدا کولو توان لري او د 400 په معیشت کې د کروندګرو مهم رول دی. خو دا رول هغه وخت متاثر شي کله چې کروندګرو ته د وبهر نظام خراب وي. ویړیا تخمونه او داروګان ورته نه ورکول کیږي، نو د دوی فصلونه د یو جرب فصل کم پیداوار ورکوي چې نه خو پرې د زمیندارو معاش چلیږي او نه حکومت ته څه ګټه وي. د زمیندارو مسلې حل کول، هغوی ته مفت تخمونه او داروګان ورکول، د ځمکې د 1 ایکړ په سر د پیداوار صلاحیت زیاتولو لپاره نوې منصوبې راوړل. د علف خان شیرپو مرام دی. بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې مستحق زنانو ته خپل حق ورکول، د عشر زکات نظام ښه کول او چارواکي د ولس تابع کول. دا زما مرام دی. نو کرن نه یا ساته او فاطمه پروره د خپل روخانه مستقبل لپاره پر ووټ لګوي. ستاسو ورور علف خان شیرپو د پی کې 15 ستاسو د صوبایي سملې لپاره امیدوار دی. تحریک لبیک پاکستان د 400 د ولس ترجمانه پارټي ده او مقصد یې په ملک اسلامي نظام نافذ کول دي. د تحریک لبیک انتخابي نه کرنده تحریک لبیک پاکستان شل نکات انتخابي منشور اعلان کړی دی. منشور د دستور پاکستان لمه ټول قوانین او نظام د قانون محمدیه په چوکاټ کې راوستل دي. په ملک او د ملک نه بهر د بیرونی ایجنټانو خاتمه کول دي. تحریک لبیک په پاکستان د اسلام د بنیادی اصول ترمنځ جوړول غواړي. ولس ته ټول عیني حقوق ورکول، د زکات عشر او جزایی نظام بحالول، امر بالمعروف لپاره ځان له وزارت جوړول چې د اسلام د بنیادی اصولو ترویج پرکېږي. په مدرسو کې د دینی تعلیم سره اخلاقی تعلیم او تربیت نظم قائمول او د مخلوط تعلیم خاتمه کول دي او د هلکانو جنکو لپاره به بېلابېلې تعلیمي ادارې جوړول وي. د صنعت او تجارت لپاره به ټول قام تربیت کول وي. د سود خاتمه، د فوجي او سیول حکام لپاره به عصري
او دینی تعلیمي نظام جوړول او د چارواکو لپاره د ساده ژوند جوړول لپاره به خص کیږي. د علاج سہولتونه به د کور په دومکاچه ورکول کیږي. د احتساب نظام به د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دور په طرز جوړیږي. میډیا به د دین په دایره کې د نن ملکی او بین الاقوامي مسائل د حل کولو کوشش کوي او ولس به د دې پابند ساتي چې د هغوی یو شاندار فکری تربیت وشي. قوم ولس غواړي چې دغه نظام د قائم شي نو د دې ټول نظام قائمولو لپاره به پاتمه پرورې د کرن پناه ټاپه لګول وي. دغه رنګ بغیر د حکومت تحریک لبیک په 400 کې په لکونو سیلاب ځپلو ته خوراکي توکي کپړې او پیزارونه ورکړي او همدغه لړۍ به دوامدار ساتي. یو نه یا ساتي او پکې نه خپل اوټ لګوي. ستاسو خادم علف خان شیرپو د پی کې 15 ستاسو امیدوار د کرن باندې ټاپو لګوي. تحریک زالب خان شیرپو د کرن پناه پاتمه پرورې د پی کې 15 ستاسو په خدمت کې ولاړ. زما مرام صحت تعلیم او په خصوصي توګه کاروندګرو ته سہولتونه ورکول دي. 400 ضلع په زری لحاظ سره زرخیز ځمکه ده چې د هر قسمه فصل پیدا کولو توان لري او د 400 په معیشت کې د کاروندګرو مهم رول دی. خدا رول هغه وخت متاثر شي کله چې کاروندګرو ته د وبهر نظام خراب وي. ویړیا تخمونه او داروګان ورته نه ورکول کیږي نو د دوی فصلونه د یو جرب فصل کم پیداوار ورکوي چې نه خو پرې د زمیدارو معاش چلیږي او نه حکومت ته څه ګټه وي. د زمیدارو مسلې حل کول هغوی ته مفت تخمونه او داروګان ورکول د ځمکې د 1 ایکړ په سر د پیداوار صلاحیت زیاتولو لپاره نوې منصوبې راوړل. د علف خان شیرپو مرام دی بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې مستحق زنانو ته خپل حق ورکول، د عشر زکات نظام ښه کول او چارواکي د ولس تابع کول. دا زما مرام دی. نو کرن نه یا ساته او پاتمه پرورې د خپل روخانه مستقبل لپاره پر ووټو لګوي. ستاسو ورور علف خان شیرپو د پی کې 15 ستاسو د صوبایي سملې لپاره امیدوار دی.